بسم الله الرحمن الرحيم. أولا الباب الثالث عشر في التعزير. ديار لسم باب دي تعزير متعلق. سید ساسو کزین کی منگویلیو حد آغا سزا تویلی کیگی چی شریعت ده طرف مقرری او لاغو کول صرف امام تاو ده امام کم نائبی اغا تسپارل چوی. دویم نمبر پسی تعزیر ده چی ده که سزا نئی مقرره او لاغو کول ده دی امام تا د امام نه علاوه نور خلکو هم سپارل شوی ټول لاګو کول شي. او دریم نمبر هغه کفاره ده، دم سزا ده، دا مقرره شریعت د طرفه خو لاګو کولی هر چا خپل ځان له سپارل شوی. نو حد کې دوه قیدی، یو مقررم وی یو صرف امام یا دغه نائب تسپارل شوی به لاګو کوي او په کفاره کې یو قید وی مقرری خو امام ماینی چې لاګو کې هر سره په ځان باندې خپل لاګو کوي کفاره د قسم وغیرہ. او تعزیر کې دواړه قید نه مقرر یو او نه دای چې صرف امام یا دغه نائب به لاګو کوي ونه رسیدلې. تعزیر تعریف هم دغه شو چې شریعت د طرفه مقرر دغه حد مقرر نه او هر څوک لاګو کولای شي. خجي قال ابن القيم رحمه الله فرمای اتفق العلماء على ان التعزير مشروع. علماء اتفاق دي چې مطلق تعزير مشروع دي في كل معصيه ليس فيها حد. هغه معصیت کې چې هغه کې حد نه تعزير بلګي کډيري بحسب الجنایت بي موږ وګورو ګناه څومره ده. في العظم والصغر لیوالي او کوټیوالي کې هم دغه شان جانی ته وګوري جانی د کمی قبيله سره ده. واسب الجاني في الشرف وعدمه په دې اعتبار سره به تعزیر جاری کیږي. وسی جزئیات بیانې کله چې یو بازار مارکیټ والا سره هغه تعدی وکي او زیات نرخ دا مقرر کی زیات پیسې اخلي خلکو نه په دې باندې وته تعزیر به ور کوي. اذا تعدد سوقي وباع باكثر من القيمه المقدره يعذر على ذلك. قیمت مقدره نه مراد کم تسعیر چې ورته شوی د حکومت وقت د طرفه باخذ المال معنی تعزیر صحیح ده کنه. امام ابو یوسف رحمه الله وی مال اخذل دا تعزیر هم صحیح ده، تعزیر بالمال او د دغه تایید کړی دی. يجوز التعزير باخذ المال وهو مذهب ابي يوسف رحمه الله وبه قال مالك. ومن قال من الحكام ولوي چا چې دا خبره کړي چې ان العقوبه الماليه منسوخه فقد غلط وي وفعل الخلفاء الراشدين چې دي او اکابر الصحابه او اکابر الصحابه لها دا تعزير د پاره لها ده کنه دا عقوبت د پاره بعد موت صلی الله علیه وسلم مبتل. نبی له سم د وفات نه بس خلفای راشدین او کابر صحابه دغه عقوبت مالیه ورکولو نو چا چې دا ویلی دي چې دا منسوخ دی نو دا قول لپاره دا مبتل دی. مری څه وره سي درې په مبتل لدعوى نسخها والمدعون څوک چې دعوی کوي د نسخ ليس معهم سنه ولا اجماع. 390 والتعزير يكون بالقول. تعزير په قول سرم وي درې اقسام دي، ضرب سرم وي بلکې څلور دي، حبس سرم وي او دغه شان په مال سرم وي. څلور اقسام د تعزير شو، مال والا تیر شو باقي درې. والتعزير يكون بالقول اي توبيخ سره ورټي ضرب سروي وي والحبس قيدي کی. مثلا افطر مسلم مقیم فی رمضان متعمدا کہ یو مقیم مسلمان رمضان کی افطارو کی قصدن يعذروا بكون بود رنگي منډل کی او کنه ويحبس بعد ذلك دین بس بقیت کیږي هم. خجی 90
والتعذير بالضرب لا يبلغ الى 40 صوتا. وس اخر حد تعذير څومره دی؟ زمونږ د امام صاحب د امام محمد رحم الله رائے دا 39 کوړو پورې بزو زید نه. امام یوسف رحم الله 75 یادای. اصل کې مسله دا ده چې حدیث کې راځي څوک چې تعذير کې حد ته ورسېدلو د تجاوز وکړو، دا ظلم یې وکړو، حد ته به نه رسو. نبی صلی طرفین وی حد کې چې کټول کې کم سزا ده، هغه د غلام حد دی په حد قذف یا حد شرب کې 40 کوړې، هغه ته به نه رسو. امام یوسف رحم الله وی نه د هغه دی هغه ته به نه رسو. نو هغه 80 د 80 نه به نه راکمیږو، نو 80 نه به نه زیاتیږو. نو به تی ورکه کنه یو کمتیا هغه یو نه راکمه. یو روایت کې یو راکمیم صاحب د هدايي ذکر کړی دا مسله، خو صحیح دا چې هغه 75 وای. نبی 75 ولی وای په کاردار چې حد چې کم دی دغه نه بس یو رقم کی. و یا سر کې د علي رضی الله عنه هغه فعل نه استدلال کوي چې هغه 75 کولی به جاری کولی ورسېدلې. والتعذير بضرب لا يبلغ الى 40 صوتا، یا لا يبلغ د ضرب تعذير بضرب بنرسيږي، لا يبلغ ټیک دیغه الى 40 صوتا عند ابي حنيفه رحم الله. وبه قال الشافعي واجاز مالك، امام مالك سے وہی حد نم تیرے دل شي التعذير، واجاز مالك التعذير فوق الحد. وقال امام احمد بن حنبل فرمای لا يضرب في التعذير فوق 10 اصوات. لسنا بربن خيجي حجي وسره جمع تنر حاضريږي سر منځ کې نه اکثر. من لا يحضر الجماعه يجوز تعذيره باخذ المال، مال بت يخلو نور خیر هم نه کنه ابي د ځانو ته ټینګ کمال تا. ومن موجبات التعذير على موجبات التعذير، د تعذير په اسبابو کې هغه زهد باریدم دي، ځان نه کورکولا خان جوړ کړی او ځان بزرګ کوي منځ کې شي نه، او نه دا کارم ناجایز دی، دا کارم ناجایز دی، دا سبق چنه وي دا جایز نه دی، دا جایز دی. څه خدای دې غر که سبق ټکې نه وي ځان نه بزرګ جوړ کړي. هم رسیزي په خوري لګي درسیات استعمالي او هغه د ګناه نه ښکاري، نه بس دا ګناه ده او دا ځان نه دغه کوي، دا ټیټ ویمه عمر رضی الله سم برابر کړی تو اور کنه. د موجبات تعذير نه یو زهد بارد دی، هغه پرېز دغه د څه وته وایو بزرګي د هغه یخه بزرګي سي. ضرب عمر رضی الله تعالی عنہ بدر پکوړی ول من عرف تمره ملقاتا قجر بتو دا چا د لکه څه پکې یار بس ردی امانت دی یار چې ته ورس اے خدای غرقه کول یا بارد خروي قسم میسه مکوا. ضرب عمر رضی الله تعالی عنہ بدرته څوک یو من عرف تمره چې تعریفي کو تعریف خو به جن کنه لغته کې چې تعریفي ملقاتا او کم ځکه تعریف کولو فی سوق المدینه کې دا فی سوق المدینه ټول سره لګي. ضربا فی سوق المدینه دا بسټ معنا راځي، او عرفا فی سوق المدینه غیر سرم لګي، او ملقاتا فی سوق المدینه. نو هر یو وای چې په دې کې عمل کوم. وقال ورته ویل قسم سی پرېدا کول یا بارد خرمړه خځې څوک چې رمضان کې قصدن روزه وخوري وې د قتل حکم بکیږي بار یې جوړي. من اکل فی رمضان شهرتا ور خلق بمخ کې لګي دي متعمدا یؤمر بقتله. د دې وجه دا چې دا اصل کې استهزاء کوي دین پورې. ووجهه ابن وهبان له وجه بیان کړي بانه مستهزئ بالدين، دا خو دین پورې استهزاء کوي. الباب الرابع وشرف السجن، دا څلورم باب دی د قید متعلق. تاسو لږ متوجي شئ. هدايي مولا یو قاعده ذکر کړی ده، هغه وایي چې د یو سړي په چا باندې حق د یو کس په بل باندې حق واجب وي، او چا باندې چې حق وي هغه قادر وي چې د حق ادا کړي. دوا او بهم نه ادا کوي درې، نو دا به قید کیږي. دا موجب د قید شو. اسکا قید کېدو لپاره څو اجزا ویل. یو سړي په چا باندې حق وي، حق واجبه یو، او قادر وي چې ادا کړي، او دوا او به هم نه ادا کوي درې.
نو بس قید کې اچول او ضروري شو وګورئ بلکې کم از کم جایز شو ويحبط في كل دين هر قرض کې بس سره قید کیږي ما عدا دين الولد على احد الابوين ها د پلار دین چې په د زوی دین چې پلار یا مور باندې نو زوی د دین د پاره پلار او مور دغه شان یا نیکه عقید کول ټیک نه دي ځکه د زوی د پاره خو قصاص نه اخیستل کیږي نو ما عدا دين الولد على احد الابوين او الجد او الجدة ها پرون موږ مسله ویلې د هدايه کې ویلې چې پلار چې دا با د نفقې د ولد د پاره پرون ویلې دلته مکان تقریبا کنه هدايه کې ویلې د نفقې د ولد د پاره بقیت کیږي پلار هدايه کې دی خبر باندې ورسېدلې اگر کدی کې نه قرض کې خو نفقې کې وجه دا نو ماشوم بچي شي کنه دغه وجه دا چې نفقه کنه کوي نو د ماشوم د مر خطر ده مخکې راځي المدعي اذا كشف للحاكم انه مبتل في دعواه وليس کله چې حاکم توازه شي چې مدعي اسی دعوا کوله پزول دروغ ویل دا موقعت کوي تعذير بالقيد باور کوي ګوري قال في المحيط للقاضي ان يحبس كتم پر خدل المدعي اذا كشف للحاكم مدعي چې کله جوازي حاکم تا كما خبر انه مبتل في دعواه چې دعوا کې باطل دي فانه يؤدبه خادب باور کوي نور تاسو پته واقل ذلك الحبس كم از کم قید کوي به ليندفع بذلك اهل الباطل دي لپاره چې اهل باطل دې سره د فشي ولددو او جګړمان خلک څوک به جګړې نه کوي لکه ثابت وینو کو مخ سرم جیل لبوزي به قال في المحيط کی فرمایي القاضي د بار جائز ده چې ماشوم دې اغل سزا ورکي خدا به عقوبت په تور نه ورکي تانوي سه بم وي عقوبت سوچ باندې بنوي اوسه کې بنه وي نو په سمانی به علاوه وجه تادیب به ادب د پاره به سزا ورکي کا دا نه چې ګناه کړی ده یعنی بطور عادت به ادب به قید کوي ما خبره ده وهلو نه قید کوي به ما سزا په تور نه شي قید کوله القاضي قاضي لپاره جایز ده يحبس الصبي الفاجر صبي فاجر چې دا قید کې علاوه وجه تادیب لا علاوه وجه العقوبه حتى لا يماثل حقوق العباد دي لپاره چې دا به ټال مټول حقوق عبادت کې نه کوي غلام لا نه کوي نورا خجي 394 كنا إذا آذى أحد الخصمين صاحبه أو تشاتم عند القاضي فله حبسهما وتعزيرهما وليس بدو خصمينو کې چې یو بل ته ضرر ورسول یا بل ته کنځلې کولې په دې معنی به قید کې سزا به ورکړي چې لکه ضرر یو بل ته ول رسوي کنځلې ولې کوي اذا آذى احد الخصمين صاحبه او تشاتم عند القاضي القاضي په مجلس کې کنځلې کولې فله جائز د قاضي د بارا حبسهما وتعزيرهما خجي مخکي يعذر الرجل اذا وجد في موضع التهمه یو سره کده تهمت په ځای کوم مندل شو اگر کا کار نه دی کړي په ثابت نشو نو حد خو به نه جاری کوزه چې ګناه به ثابت نه شولا مثلا زنا د غلا ده ادم راځي تعذير به ورکو چې دا خلکو سره ګرځي څنګه يعذر الرجل سیس پروان شوی دلته بورن زنا سے پټلې مانی ټلیفون خبري کوي يعذر الرجل سړي ته تعذير ملاويږي دا وجد في موضع التهمه بان راه الامام امام وين يمشي روان بما سراق غلو سرا والف الساق جالسا دغه شاند او مالف الساق دي او مالف الساق ومالف الساق جالسا فساق سر ناس لا يشرب الخمر شراب سكينه لكنه معهم قران دی صحیح لكنه معهم في مجلس الفسق ورسره دي خجي 496 کې اوسره بار څه جرایم کوي او بحث سرم سړی زوی تی نه جوړیږي همیشه لپاره به قید کی مخدز مکه بتی خالی کیها قید کول سره تی خالی کیږي من تکررت منه الجرائم او چانه چې جرایم بار کیږي ولم ينزجر بالحدود او زجر وتن ملاویږي په حدود معنا سټکیږي نه نو استدام حبسه دکلا اذا اضر الناس بجرائم چې خلکو ته د جرایم بوجس زرن ملاوی دلو تر څومره پورې بقید کی حتی يموت
خد خوراک او کپړو بس حسابي ويقوته ويكسوه من بيت المال ځان بیت المال نه بوت ورکي 397 اذا وجد عند المتهم بعض المتاع یو سری سره مولي سي یو سری سره مالی مسروقه مندل شو حالانکه باغه منه تهمت هم دي خو ثابت نه کړلو چې دا غلا کړی دا باقاعده او نه هغه دا وکی چې ما بل چانه خسته او هغه دا په ګواهانو سره ثابت نه کړله چې ما بل چانه خسته نه د چا چې هغه دا ثابت کړله چې دا غلا کړی دا صرف تهمت دی په او ما غمال ور سره دی پر دې مال ور سره دی تاسو په یوه خبره مانی او نه هغه دا ثابت کړل چې ما سره د مال دی د متهم ثابت نه کړل دا ما د چا نه غیستې د ګواهانو سره نو صرف داوا کوي نو دومره به وکړو د سم مال به واخلو البته حد به نه جاری کیږي ځکه حد خو ثبوت غواړي پورا وګورئ قید به کیږي قید خجي اذا وجد عند المتهم بعض المتاع ورسو مندلشي اذا وجد عند المتهم بعض المتاع المسروق ودع المتهم دا وکړه چنو اشتراو دا هما خسته دي ولا بينه لو بينه ولا نشتري فهو متهم بالسرقه من متهم شو ولا سبيل للمدعي الا في ما بيده مدعي چې دی څوک چې وای د ازما مال له پټ کړی دی هغه ته بل لار نشته له سوا د دې چې لاس کې دي داتي والی ځکه چې لاس کټ کولې غو نشي کنه خو پورا غواهان غواړي فإن كان غير معروف بذلك فعلى السلطان حبسه کشریدا په دې غلا کې معروف نه نو سلطان به قید کی څومره پوری چې سلطان ته د مخکې مونږ ویلي قدرت کی دومره پوری به قید کی چې هغه ته واضح شي سلطان ته بادشاہ حاکم ته کچریدا غلا کړي و اوس په اقرار کړي معلومیږي چې نه ده کړي نه به پری دي خیرم دې کنه هغه کار څومره ورځ کې ته اندازه وشوله والکشف عنه پوری بیخه وقد صح عنه او صحیح ثابت ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام علیه الصلوۃ والسلام انه حبس فی تهمت کې سرقت کول شي دا خبره ده وان كان معروفا بالسرقه کې سره دا سره په سرقه معروف مخکې غلاګانې کولې نو به نه خلاصي دا څه باندې کې قاضي چې قیدی کی چې کله او اندازه ولګي چې چری غلای کړي وین اوس به ال ویلې لہذا معلومی کې نه د کړي پرې دا څه باندې کوي ترڅو چې اقرار نه کړی هغه پورې به قید کی بس کې نه قرار کې نه شل کاله او کار څومره یا به اقرار کې یا به قیدی فإنه يطال في حبسه حتى يقر تصور سره خجي اصل مسله دا کنه چې وسله اقرار وکي او بالجبر وکي کنه بالاکراه والو مالو دا اقرار له اعتبار نه په دې مسله پوه شولې خو ځینې صورتونه داسې دي چې هغه په اقرار کې نه راځي هغه په وجه کې اقرار وکي معتبر وي لکه وسلی باندې اوس کوم مسله باندې یو سره د معروف بالسرقه دي او فجور فسق فجور کې مشهور دي چا په داوا وکړه نو د ازمایش ته باره به قاضي قید کی نو کدی قید په دوران کې څنګه سوالو غیمه ته اجازه ده او اقرار یو کو اقرار به معتبري ښه دا نن سبا چې ریماند ور کوي نو یو خو دومره ډیر وهلي پزول به د اقرار له اعتبار هم نه نن سبا عدالتونو کوم له اعتبار نشته د اقرار له وګورئ اذا رفع للقاضي رجل يعرف بالسرقه والدعاره معروف بالسرقه والدعاره فسق فجور فدعا عليه بذلك رجل دعوه وکړه بدغه سرقه باندې فدعا دعوه وکړه عليه بری سری باندې بذلك دغه سرقه وغيرها چا وکړه دعوه به رجل نفحبسه لاختبار دغه دې کنه لاختبار ذلك سيدا اچھا نو قید کول اختبار ذلك دغه خبر حاصل اول د بارا نفاقر فی سجن بمد عليه اقرار بسجن معنی وکو
وبسجن کې وکړو قید کې بما باغ سمن ادعا علیه چې مدعی په دعوا کړي و من ذالک دغه نو فذلک يلزمه دا اقرار چې دا په دمانی دا مدعا به لازمي وهذا الحبس خارج عن الاقرار دا په اقرار کې ناراضي چاله کدا هو اقرار بالاقرار شو قال في شرح التجريد کې وی په مثله امدني په مثل خبره دا وین خوفه بضرب صوت کویری په وهلو د کوړی والي نه دی اسی ویری او حبس یوم یقید کو دی حتی یقر به دې بوج اقرارو کې چې رښتیا می وای لا والي نه دی فاضل ليس باکراهن نه اقرار وکړي چې باقاعده وای تمانچه بيږي دی وغیرہ خلم دې کنه امام محمد فرمایلی چې په هاذا وخت دې کې د سی وخت نه مقرر چې اوس په یو ورځي قید کنه خلکو ته وګوري ځینې سړي اثر بروان کا ټول دلته وي ځینې میشته واشه عمل نه وي وی لأن الناس متفاوتون دا متفاوت دي في ذلك په دې خبره کې چې هل وی کنه وی څومره وخت قید کو یعنی په ضرر رسیدو کې خان وی فرب انسان یختم لحبس یوم ډیر کرتی انسان وی هغه ته غم ملاویږي یو ورځ قید کم او بل چې لا یختم هغه ته سره غم ملاویږي نه لتفاوتهم في شرف والدناءات ځکه خلق بشرافت او دناءت سپکوالی کې متفاوت دي ځینې سره شریف سره هغه سره قید کنه ام ټول دنیا ول روانه یې لکه قید شوی دی اوس مولانا صاحب که صرف جیل طرف ته تش روان شو کنه عدالت طرف ته ټول دنیا به زور خوشي شریف سره دی مطلب میډیا به شور به جوړ شي چې عدالت ته الحمدلله نه دی تله عدالت او دا نور کغلار عدالتونو زیزی راځي څوک ګورم نه صحیح دی قید شم پر څوک دا نه وایي چې لکه قید شوی قید شو به اخلاص شو قید شو اخلاص شو اصل کې شریف نه دي کنه دا نور خلک وګوري دا حقیقت دی دا که مطلب څوک تسلیمي کنه د تسلیمي خود سیدا خجی کوم دې ته ورسېدلو فيفوض الى راي كل قاض في زمانه الى راي كل قاض ده نو بس پرل شي رائے د هر قاضي ته په زمانه دغه په زمانه کې بده سپارل شي ماده نمبر 399 رب المال چې لو اراد ان يحبس الكفيل له ذلك اکبر وګورئ یو سره دې مثلا زما په عمران باندې قرض او دا زبيري کفیل جوړ شو نو زه چې رب المال دا قاضي سره ته ویل شم دا کفیل مالکیت کې پیسې نه راکې وګورئ رب المال چې لو اراد ان يحبس الكفيل نو له ذلك دا ولا جائز ده ويحبس في الحدود والقصاص ويحبل مساله شروع شولا ويحبس مجهول کوي یو سره به قید کیږي حدود او قصاص کې لکه حدود او قصاص خو حد جاری کیږي قصاص مړه په مدت تزکیه یادو کنه غواهانو تزکیه د بره موږ ویلو کنه قدرت کې موږ پورې به قید کیونه تختی چي دا وفي المنتقى کې رغلي رجل جرح رجلا یو سړي بل زخمی کو نو اوس به موږ ګورو دا زخم کم زخم دی کچې دا زخم د څه زخم او چاري کې قصاص نو تر براءت پورې به قید کی دغه قدرت کې تیر شو کشرتا ثبت لګي دا زخم قتل ته ورسیږي به ولې قصاص کو او قانونو ټیک شو به ولې قید نه لري کو خو څومره دي زخمی کړي دومره تام زخمی شي تام زخمی کی دا چې زخم د قصاص والا وکنه زخمونو کې اقسام دي که سوچې می ځینو کې قصاص او ځینو کې نو ولس قسمه ویلو او که چې قصاص په زخمونو کې نو قصاص به کې نشته چې نشته نو بس قید کا ترڅو چې مکمل خښوي نه دي یا دې سیو کې بس ټیک د قید کې دي نه خو څوک دي کفیل ورکی کفیل بالنفس او تو ګورئ رجل جرح رجلا يحبسه قاضي بقيد کی حتى يبرأ ترسو دا مجروح روح شي دا کله ان كان الجرح فيه القصاص نسر عبارت وان لم يكن فيه القصاص نو که جرح کی قصاص نو ان برئ لم يحبس نو که ټیک شو دا جر زخم بس به دي قید کینا ادم رده چې واستوثق منه وثقبتي والي ما نڅوک ورته کفیل ونیسي خجي 400 شو کنه ولا يضرب المديون
ولا يغل ولا يقيد الک مدیون به و نه سره قید کو به یار والو حق نشته لیکن ولا يغل دا سم نه کو شخفو کې ورته بیړی واچو ولا يقيد واسم قید کو نه لاسونه کې ورته زنجیران منجیران واچي تړو به نه الا يخاف فراره الا اي يخاف مگر دا که قاضي ریږي فراره د تیخته یا الا اي يخاف ويروي فراره د تیخته ویری کذا فی المنتقى خلی 401 دا کم سره چې قید دی مدیون د بچی حسابي جمعه مون اختر مون حج وغیرہ د بار بوزي کنه نمړن به قید څه مطلب شو هر څه د جیل کې پوهشه ته پوهشه او جیل پوهشه ولا يخرج المديون او نه بوزي مديون المحبوس د جمعه د پاره ولا عيد ولا حج ولا صلاه جنازه ولا عياده مریض د سنه چې روزانه خوشي پلان کې بیمار دی غلا زما قید نه رواني راغلی خسور کې رواني ولا المديون المحبوس بقى نشته فيه محبوس بيجي لك مديون ني محبوس كم از کم بکار دي خجي ويحبس في موضع كم ذكي بقيت كي بدس يوزي كي وحش چاته څوکم ني ځان لذي خکم زیدار بیٹ به ته برابر کو یا وته پوم واچو نه ماړه ولا يبسط له فرش خنبه به یو صادر خورواچو نه ولا غطا کپڑا مپړم ولا ورنه کې سکی نه وځي پته ولګي خلو خلو ولزي راضي کنه ته بوسلا ولا يدخل عليه احد ليستأنس به سو په داخلي کې نه چې دا ور سره انوست ور سره حاصل کی غب شپ ور سره ولګي ولو جن المحبوس دا ټولي خبره قاضي پوری دي ښا مطلب دا څه ناروانه ده رستو براشي موږ ان شاء الله باریم لګلي دغه شان مسایلو کې ریستلم شي دغه شان خپلوان امر سره ملاوي شي وګورئ ولو جن المحبوس وسك محبوس ليوانه شنو به نو قال الاسكاب فرمي لا يخرجه الحاكم ندي روباسي ليوانه مخدم دلتا او واقعات ناتفي دي لو مرض في الحبس كمرش قيد کی واضناه او دي مرض مجبور کړو دلرا ولم يجد من يخدمه خدمه يخدمه ده کنه يخدمه ولم يجد من يخدمه نبه يخرجه قاضي بأباسي حبسنا هكذا روية عن محمد وعن أبي يوسف لا يخرجه نبي أباسي والفتوى على رواية محمد رحمه الله من فتوى ده مجبور دي اوس بخامخا قید نو باسو نو شریف مستریو والحر يترك له دستاني من الثياب آزاد سړي د بار پر خودل کیږي دوه لباسونه د کپړونه دوا پر خودل بشي سره قید کی کله به یو جوړا شي کله بلا ويباع الباقي د باقي سره څه مديون دي او یبه خرج کو قرضدار له پیسې ورکو او که شریو جوړه ور سره قیمتي و به واخلو خرڅ به کو غیب جبل بل هم متوسط جوړوالو او کوم زیاتی پیسې پاتې شولې به قرض خواته ورکو فإن كان له ثياب حسنه تباع ويشترى له بقدر الكفايه کپڑا بوله واخصل شي معين الحكام کې د مسائل ذکر دي صفحه نمبر 198 کوم چاپ چې موږ سره را سره دي